درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله سوا نمبر حدیث شریف دے 1700 مبارک الحمدللہ 1700 نمبر حدیث شریف دے. وعن الصائب بن يزيد الصحابي رضي الله تعالى عنه قال زمون سردار سیدنا الصائب صحابی دے الصائب سین الف او حمزه او بی الصائب د پلار نومي یزید دے صحابی دے صاحب رضی الله عنه. الله پاک دې ته راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي. قال یو واقعه بیانې د جمعات د ادب په باره کې. موږ هم جمعات کیو کنه. وی كنت فی المسجد، صاحب صحابی فرمایي وی زه جمعات کیو ما. دا کوم جمعات ته؟ افرین مسجد نبوی. الله دې موږ او تاسو ټول ته وخی. مسجد نبوی کیو. فحصبني رجل، یو سړی زه په کانکر وشتم، کانکرو پاغي وشتم. هغه وخت جمعات کچاو، اوس خو پکې کانکر نه، اوس خو پکې ډوډم نخکاری، خادمان لګیا دي، الله دې بدلی ورکړي. په کانکر باندې وشتم. فنظرت چې اومې کته ورته، فاذا عمر بن الخطاب رضی الله عنه، هغه حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه وشته ومه. فقال راته ویل اذهب فاتني بهذين، ما ته ویل ورشه دغه دوه سړي مال راوله. زه ځان ته په کانکر باندې متوجه کم، ګینې غږ هم کولی شو، چغه هم والی شو. حضرت عمر رضی الله عنه خو نه، په کانکر یې زه ځان ته متوجه کم چې ورته مې وکتل امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه راته وویل یا هغه دوه کسانو له ورشه مال یې لږ راوله. فجئته بهما، حضرت عمر رضی الله عنه لم یادواړه مېلمانه راوستو. فقال نو تپوس یې وکړو من اين انتما، د کوم ځای یې تاسو دواړه؟ هغه مېلمانو. فقالا، هغه دواړو ورته ویل من اهل الطائف، موږ د طائف یو. فقال نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته فرمایل لو كنتما من اهل البلد، کچری د دې خار وې کنه، د دې کلی د دې وطن وې، یعنی خپل خلق وې، تاسو داسې کار کړی دی چې لا اوجعتکما، تاسو به ما اوس داسې وهلی وئ چې تاسو به د هغې درد محسوس کړی وئ، تاسو به ما اوس دردولی وئ. دې څه کار کړی و؟ حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت کې تاسو आवाज اوچتوئ، په زوره زوره خبرې کوئ. په جمعات کې په اوچت आवाज باندې خبرو کولو سره حضرت عمر رضی الله عنه چونکې د مسلمانانو بادشاہ دی، هغه ویل ما به تاسو له تعزیري سزا درکړې وې، تعزیري سزا. مسلمان حکمران ته د بادشاهانو بادشاہ الله جل جلاله په قرآن شریف کې او نبی علیہ السلام په حدیثونو کې اجازت ورکړې ده چې کومه داسې خطا ګناه چې د هغې شرعي سزا نی مقرر شوي، هغه وله حکمران په خپل ثواب دید باندې ورکولی شي چې هر څومره. نو دغه اختیار به اوس ما استعمال کړی، ما به تاسو دردولی وی، خو بس کاش دا دی چې مېلمانه نه وی، چې د دې کلي وطن وی، ما به تاسو دردولی وی. موطا امام مالک د حدیثو کتاب دی کې روایت دی چې حضرت عمر رضی الله عنه کله وکته چې دا خو دا خلک جمعات کې د خبرو نه منې کېږي، نو داسې کار وکړو چې د جمعات په غاړه باندې د جمعات د سجدګانه بهر یو چونتری جوړه کړه، چبوتره داسې ډبکه غونته، بعضې د حجرو کې د کمرو کې بیټکونو کې وي لږ داسې اوچت ځای، او د هغې نوم و بطیحه. چې کله تیاره شوه سپایانو ته ویلو چې دا تیاره کړئ جمعات نه بهر ځای، نو بیا اعلان وکړو چې خامخا څوک داسې وي د هغه عادت یې په ورو خبره نشي کولی، ځینې کس داسې وي چې هغه په مزه خبره نشي کولی، د هغه عادت دی د سپیکر یې لږ اوچت وي، هغه له پکار دا دي چې دغه ځای ته به ځي او دلته به خبرې کوي. دغه شان که څوک فضول شعرونه وایي، اوچت आवाज باندې خبرې کول وي، هغه جمعات کې نه کوي، بهر به ځي. الله پاک دې مونږ او تاسو ته سمجھ را نصیب کړي.
دا حدیث امام بخاری رحمه الله کتاب الصلاۃ باب رفع الصوت فی المساجد کې ذکر کړی دی. موږ مخکې دا خبره مذاکره کړې او بیا هم را یادو. مسلمان چې اذان ووري کور کې ځان تیاری مانځه دپاره پاکې جامې اچوي دا ټول نیکیانې لیکلی کېږي او دسو کې لکه چې احرام یې وتړلو بیت الله شریف حج له روان دی. الله دې په موږ او تاسو ټولو حج وکړي. په یو یو قدم باندې یو یو ګناه د عمل نامې نه ورانېږي، یو یو نیکي لیکلی کېږي، یو یو درجه اوچتېږي. صحابه کرامو په دې حرص باندې واړه واړه قدمونه اخیسته چې قدمونه ډېر شي. د جومات نه څلرې خلک وو، بنو سلمه قبیله وه. هغوی وکتل د جومات په خوا کې څه کوارټرې خالي شوې. نبي علیه السلام ته ویل موږ به دې جومات ته نږدې کډه راوړو. ولې؟ وایي جي لږ به نږدې شو جومات ته. نبي علیه السلام وفرمایل په خپلو لرې کورونو کې اوسئ، د لرې نه چې تاسو راځئ نو ستاسو دا قدمونه لیکلی کېږي. او بیا چې د جومات په دروازه باندې راننوځي، د جومات په دروازه راننوتو بس د ده د مونځ میټر سټارټ شو. د ده د مونځ میټر سټارټ شو. د ده اوس مونځ لیکلی کېږي، دی مانځه کې دی. په مونځ خو 7 منټه لګي که نه، زیات نه زیات 15 منټه دی. دا ګنټه د تېره کا، یوه نیمه ګنټه یې تېره کا، دا ټول مونځ لیکلی کېږي. داسې به ووایو چې د آخرت په اعتبار سره دی تش جیب راغلی او د دې مخه چې دی ځي لکپتي شو، کروړپتي شو، اربپتي شو د نیکو په اعتبار سره. نو مونږ او ستاسو یو دشمن دی شیطان. هغه وایي چې ته به ما نه دا څنګه لکه کور ته یوسې دا نیکی او ته به ما نه دا نیکی قبر ته څنګه یوسې، دا به زه په تا باندې په دې ځای کې لوټ کوم. نو لوټ کول دا دي چې په جومات کې د دنیا خبرې شروع شي یا په زوره زوره اوازونه شروع شي یا داسې کار وشي په جومات کې چې هغه د جومات د ادب سره مناسب نه ښایي. لکه د اوس وخت کې چې موږ ټول ورکې مبتلا یو، دا د موبایل ګنټي نه ده، د موبایل ګنټي. ډېر کم داسې هوښیار او بیدار خلک به وي چې د جومات په دروازه په هزار کې څنګه راننوځي که نه. تاسو به کتلي دا بعضې ادب والا نسواریان، نسوار پرېښوی نه شي نو هغه ادب کوي د جومات. نو داسې کار وکړي چې هغه پوڼۍ هغه ډبلیل ته په هزار کې پرېږدي. نو دا شانتې دا نسوار مونږ او تاسو سره چا سره جیب کې دي، دا موبایل نه دی. نو د دې هغه ګنټي بند کړي، اواز ولا بند کړي، مکمل بند کړي. پرون خو مې سره خبره کړې وه چې دا وخت د الله دی، د الله دی. نو د الله دا وخت به بس بیا چاله ورکوو نه. د جومات په جومات کې دننه چې کله خبرې شروع شي که نه، وایي دا نیکی داسې ایره کوي که نه، داسې نیکی خو مونږ ډېر وګټلې د کور نه چې را روانېدو مونږ ته به اندازه یا بني دا ولیکلی شو، دا مونځ شو، دا یو سجده وشوه، رکوع، تسبیحات، دعا وشوه. مونږ او تاسو الله پاک ته جفت شو. هغه اور مړ شو چې کوم اور د شپې د ګناهونو په وجه مونږ په سر بل کړی و. خو اوس چې په جومات کې د جومات د ادب لحاظ ونه ساتو، فضول خبرې ورکې شروع کړو، فضول ویېدل، نو دې سره دغه نیکی داسې سوځي لکه اوچ خشاک ته چې تیلی ورته کړي، اوچ خشاک ته چې تیلی ورته کړي، نو هېڅ هم پاتې نه شي. بیا ډېر کله ته مونږ وایو که نه یاره جي هغه فلانې مونځ هم کوي او فلانې ګناه هم کوي، مونځ هم کوي او فلانې ګناه هم کوي. نو دا چې کله یو ځل هم صحیح مونځ شو که نه، ادب سره احترام سره دا ګناهونه به ټول په خپله ځای په ځای پاتې شي. الله پاک د جومات د ادب توفیق مونږ له راکړي. او بیا خاص طور باندې مسجد نبوي د پیغمبر علیه السلام جومات الله پاک دې ورته مونږ او تاسو ټول بوتلی کړي. د هغې په باره کې خو آیت دی مستقل په قرآن شریف کې، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي. الله پاک فرمایي وي د نبي په خوا کې به د نبي د آواز نه خپل آواز نه اوچتې، که آواز دې اوچت کو نیکی به د ټولې بربادي. هلته تللی حج له دی، عمرې له دی، څومره لوی نیکی وګټلی شو، په کروړونو په اربونو نیکی وګټلی شو. او چې هلته د نبي علیه السلام په جومات کې په اوچت آواز خبرې وکړي یا موبایل وکړنګېدو نو نیکی ټولې بربادې شو، ټول لفنګ رالو، لفنګ تشجیب. او دا آیت سعودي حکومت د نبي علیه السلام په جومات کې لیکلی هم دی، دې لپاره چې مسلمانانو ته دا یاداشت کړي، یاد وي ورته چې دلته آواز څنګه چې د نبي علیه السلام په ژوند د نبي علیه السلام د آواز د پاسه خپل آواز اوچتول نیکی بربادوي، داسې د نبي علیه السلام پس وفات هم دا حکم دی. په هغه جومات کې چې هر ځای کې درته ځای میلاو شو، مسجد نبوي کې هر ګوټ کې ځای میلاو شو، نږدې وي روضې مبارکې سره، روضې مقدسې سره، او که لرې وي بلکل به ځان ګم کوو، تیزې اوچتې خبرې به نه کوو. او دلته کې هم جوماتونه نه دي چې هر ځای کې ښار کې جومات وي، په بانډه کې جومات وي، د خپلې محلې جومات وي، د خپل کلي جامع مسجد وي، چې څنګه هم پې نظر وغورځېږي ځان به ګم کوو. چې دا عمل کله موږ اختیار کړو چې څنګه د جومات په ادب کې موږ ځان چپ کړو، ګونګې کړو ځان. په جومات کې څه خبرې اشارې سره، اشارې سره دا ګونګیان څنګه خپل کار وباسي، جومات کې داسې کار کوو اشارې سره. تاسو حضرت عمر رضی الله عنه کتو ای بیدارولو نو په کنکرې وویشتو، ګینې ورته اواز هم کولی شو چې صاحب او اواز ورته کولی شو، څنګه مونږ کوو یو بل ته اوازونه جومات کې. جومات او اجرا او بازار مونږ ورکې د گفتگو په اعتبار سره فرق نه دی کړی. جومات بیٹک چې څنګه بیٹک کې چغې وو،
جمعات کې مغه شان وو چې څنګه خار کې چغي وو هغه شان جمعات کې مونږ لا پکې فرق نه کړو. خدا د دین مسله ده که اوس خبر شو او که لیټ خبر شوی یو بل بچدار شو اکثر دا څومره دي نوجوانان ماشومان خو دا مسله وریدا چې کله جمعات وینو لا ورته نه وته هم ځان بس کوم مونږ یې کوم نو ګټه وکړو ان شاء الله تعالی. دا ثواب دی. د جنازې مونږ هم شروع کړو ثنا ورکې ویل شوی وسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. دې پسې دویم الله اکبر وشي. لومبنه الله اکبر خو نیت نه پاسو کنه دویم دې ثنا نه پاسو دو تکبیر او شو. د دویم تکبیر نه وروسته بیا درود شریف دی. اللهم صل على محمد اے الله فرزونه وکا په محمد علیه السلام باندې. لام باندې مشد دی په میم باندې مشد دی دواړو باندې بشد وایو. اللهم څنګه دی دې شوندله بزور ورکې میم. اللهم صل على محمد اے الله فرزونه نازل کا محمد علیه السلام باندې رحمتونه پیوکا عنایتونه خېګړي رحمتونه په نازل کا. اللهم صل على محمد یا الله درودونه نازل کا په نبی علیہ السلام باندې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه.